د بخاری شریف روایت دی، راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله عنه دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې وکسانان به داسې وي چې دوی ته به الله جل جلاله یو خصوصي د رحمت سایه به ورکړي. هغه ورځ، هغه د قیامت سخت ورځ چې د دې سایې څخه علاوه بله سایه به نه وي. اول عادل امام، دویم هغه نوجوان چې دی د الله پاک عبادت کوي او په هغه عبادت کې د شپنجوري سي. دریم هغه سړی چې تل مدام د زړه د مسجدو څخه وابسته وي. څلورم هغه دوه کسانان چې کوم د الله جل جلاله د رضا دپاره محبت سره کوي. پنځم هغه سړی چې واده ته یو ښایسته زنانه د زنا دعوت ورکړي، دی د الله جل جلاله څخه بیریږي، د الله پاک د بیر څخه هغه ګناه نه وکړي. شپږم هغه سړی چې دی صدقه وکړي په راسته لاس او چپه لاس ته هم پته نه ولګېږي. اووم هغه سړی چې دی په تنهایي کې په یوازوالي کې د الله پاک یاد کوي، د الله پاک ذکر کوي، د الله پاک د بیر د وجه څخه د سترګو څخه اوښکې جاري وي.